أيمانهم لا يبعث الله من يموت. سورہ نحل شروع بہاغی کی 37 نمبر آیتو چدا تعلق ساتھی د دریم باب سرا. دریم باب هغه د 35 آیات نواله تر وم سلوختم پوری زی. باغی کې مخ کې اوله کې د مشرکانو یو دلیل باطل ذکر شو، بیا باغی باندې په دریو طریقو رد شو، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشپک درشم کی تسلی وا، بیا زجر مشرکانو ته چې دوی قسم خوړو او یعنی د دوی عقاید سوچ هغه چې د مر نه بس دوباره ژوند نشته، یعنی د قیامت نه منکرو. باغی باندې برون څه تذکره شي وا چې الله جل شانه دوباره ژوند کول دا حق او سچ دی. بلا وعدن علی حقا ولنا دا وعده الله تعالی باندې یقیني، ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد خلق نه پوهیږي. د دې لپاره چې ژوند کوي، یعنی دا اکثر خلق په دې باندې نه پوهیږي چې دوباره ژوند شته، پس د مرګ نه دوباره سره ژوند دا حقیقي دی. نو وس دلته ذکر کوي ليبين لهم الذي يختلفون فيه، چې بیان کړي دوی ته خبرې یختلفون به چې اختلاف کوي باغې کې، وليعلم الذين اوجبوا اشياء کافران خلق الذين كفروا چې دا کافران خلق دي انهم كانوا كاذبين چې دوی با دروغ ویل. نو دلته آیت کې دوه حکمتونه ذکر کړي. یو دا چې پدې کې دوی اختلاف کو، بعض خلکو وی چې د امر نورسه دوباره ژوند شته او بعض وی نشتا. الله وی زبا عملی فیصله په قیامت کې وکما چې کم خلق منکر او هاو ته به هم معلومه شي، او کم خلکو چې اثبات کو منل هاو ته به هم معلومه شي. کله کله د دوه خلکو مسله راشي، دریم راشي، په انصاف باندې فیصله وکي، خبره دوه طرف ته حل شي. او کله کله به کې زموږ په دنیا کې خو رواج دی چې کم طرف ته مال سیوای یا کم طرف ته زور سیوای، بیا فیصله هغه طرف ته ځي. ځکه په حق او صدق د فیصله وکړه چې بیا نه څوک عزت کوي او نه بیا څوک خیال ساتي، ځکه دا خو د مال دور دی، په مال پسې به روان. نو الله وایي چې قیامت کې به زه فیصله په عدل سره وکم او بس معلومه شي هغه خلکو ته. یا دویم دا چې د کافرو چې دوی په غلط خبره باندې او غلط سوچو چې روسته بیا مرګ نه دوباره ژوند نشته، الله وایي چې قیامت قائم شي، د دوی دا غلطي بس شي ختم شي، دوی او معلومه شي چې قیامت شته. وليعلم الذين اوجبوا شي، نو دا پوهیدل په معنی سره چې جدا جدا شي یا چې ظاهر شي. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. نو پدې کې اشاره ده د خبرې ته چې الکا قیامت کله دی او قیامت به کله راځي. الله وایي څنګه چې دا نور سيزونه زما په قبضه او په قدرت کې دي، چې کله ورته یو سیز ته وی الکه شا نو بس شي. نو دغه شان د قیامت هم دغه اشیاء نه یو سیز دی. الله وایي چې وغواړم شنو بس شي. په دې کې څه ضرورت دی چې قیامت نشته او لري دی، او په دې کې څه ضرورت هغه نشته. او دغه سوره یاسین کې 30مه سپاره کې الله پاک دا خبره ذکر کړي من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشأها اول مره. چې انسان اول پیر ژوندې شي او دا غاړو کې د وخار سوا غوستول شي، نو دوباره پس د مرګ ژوند کېدل د انسان سګران کار هغه نه دی. انما قولنا لشيء، نو پدې کې د قیامت ذکر کوي. یقینا وینا زمنګ د یو سیس په باره کې
اذا اردنا وکړه چې موږ وغواړو نو هغه دا چې نقول له چې وایو هغه ته کن شا فیکون نو هغه موجود شي. الله وای موږ یو شی ته وایو شه بس هغه بیا څه شي هغه موجود شوی. نو په دې کې څه ګران او لري خبره ده. اوس دلته بشارت ذکر کړي والذین هاجروا بالله من بعد ما ظلموا اها کسان چې هجرت کوي په لاره د الله کې من بعد ما ظلموا رسل دینه چې په دوی باندې ظلم کړی شوي لنبوئنهم فی الدنیا حسنه خامخا زیبور کو دوی د په دنیا کې ښایسته ولا اجر الاخرت اکبر او خامخا ثواب د آخرت خو ډېر لوی دی لو کانوا یعلمون کچری دوی پوهېدلی. نو په دې کې اشاره کوي ستا هجرت ته د هجرت واقعه هغه ذکر کوي. په دې کې د علماو اقوال دي. بعض علما ذکر کوي چې مخکې آیاتونو کې د مشرکانو سرکشي او دا ذکر کړه یا مخکې آیاتونو کې بیان وشو چې دوی د قیامت نه منکر دي قیامت نه مني او تا انبیای د مسلې لپاره را لېږلي وو چې تاسو د خپلې مسلې هغه پرچار کوئ. نو اوس دلته دا هجرت لاول دا خبره کو چې دا آیاتونه د چا په باره کې دي. بعض علما وایي چې د دین مراد هغه شپږ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي چې هغه بلال رضی الله تعالی عنه عمار او یاسر او صہیب او خبیب او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ او جبیر رضی الله تعالی عنہ چې دوی په مکه کې ول دوی ته تکالیف او دا رسول تکلیف چې تاسو د خپل دین او اسلام نه واوړئ کنه بیا موږ تاسو دغه تکالیف او دا درکو خو هغوی خپل تکالیف برداشت کول بلکې دین او اسلامي نه پرېښودو. یا زاد المسیر کې ابن جوزی رحمه الله ذکر کړی دي چې د دینه مراد ابو جندل له دا دا سهیل ابن عمر زویو چې کله د صلح حدیبیه دغه لیکل کېدل شرایط لیکل کېدل په دغه وخت کې د مسلمان شو او راغله دا سهیل دا د رب لارو د ابو جندل نو دو دغه د لیکل کول شرایطو کې یو شرط دا ولیکو چې کم سړی په مکه کې مسلمان چې او دلته راغی مدینه تاسو موږ له واپس راکوئ نو په دغه موقع باندې شرایط لیکلی شوي خو دسخط یې بې نوي شوی. نو دی راغی نبي علیه صلات وسلام له یې غاړه ورکړه او نبي علیه صلات وسلام ته ډېر زیات وجړل او پس د هغې نه د عمر رضی الله تعالی عنه خوا ته ودرېدو. نو دی سهیل وي چې موږ خو دلته دا شرایط لیکلي یو شرط پکې دا ده چې کم سړی د مکې نه راغی مسلمان شو دی به تاسو موږ ته واپس راکوئ. عمر رضی الله تعالی عنه وی اے د الله رسوله دوی خدا خبره کوي خو لا دسخط خو نه دي شوي بلکې دی موږ نه ورکوو. نبی علیه صلات وسلام وفرمیل وی نه موږ شرایط داسې لیکلي بلکې دا به ورکوو. او هغه وی چې اوس د شرطونو نه اولنی شرط آیا چې تاسو پر خپل شرطونو کې سئ هغه مقصد ته رسیدونکي که نه چې تاسو د خپل شرطونه پالی او که نه نو په هغې کې اولنی شرط اوس راغی چې آیا دی تاسو موږ له واپس راکوئ او که نه راکوئ. نبی علیه صلات وسلام ورته وی بس صحیح ده درکوي. دو کافرانو ته سهیل حکم وکړو وی دا بوزه چې دوی په لاره باندې روان ول د یو کافر سره توره وه. نو دی ابو جندل دی صحابي ورته ووي چې ته ستا دا توره راکړه دا خو ډېره ښایسته ده او ډېره پړقېږي. نو هغې هلکه ما د شام نه راغوښتې ده لکه نن سبا زه هم به خلک وایي لکه دا روسۍ ټوپک دی او دا پلانکۍ دی او دا پلانکي ځای نه راغوښتلی پخوا د تورو صفتونه اوس د دې شیزونو صفتونه دي. نو هغه وله ورکړه هغه وکتل هلکه دا خو ډېره ښه توره ده. په دویم پیر باندې بیا یې ترې راواغسته او چې کله د هغه خو لاس تړلی شو نو چې ډش شو بس دا سټې دې وو دا کافر نه سټ جدا کړو. نو هغه یو خو دې وتښتېد او هغه بل خو مردار شو. بس دی واپس راغی د سمندر غاړې ته او هلته یې کېناستو
سمندر په غاړه باندې یو بل صحابي ابو بصیر چې دیم خبر شو الګ وستا ملګری خدا طریقه کړلا نو هغه مې په دیوال کې سورې وکړو او ځان د کافرونو خلاص کو اول دلاړ دغه شان د شپېته او یا مرګري دغه لګي تیار شول دا کوپار به جراتل په دې لار د دوی لار و دوی به صبر لتل واپس به جراتل نو دوی به ورته دغه لګي تکلیف ورکو مالونه هر څه به لوټل نو دوی راغل د الله رسول وي دغه خلک چې د ازمري بس دا شرط من لری کې د دې شرایطونه خو زمون قابلیت هر څه لوټلې دا کسان راوړل چې تاسو سره شیخ مونږ دې سګي خلاص کړي نو یا به کې دویم دغه خبرې ته اشاره ده او بدی کې د هجرت واقعا د سورې نساء 92 نمبر آیت کې دا تیر شوی ده داغه س اقسام دي هجرت کېدل د کوپر نداري اسلام دا چې اول هجرت شیو د مکې نه مدینه منوره ته چې ټولو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم دا هجرت کړو یا بعضی وایي چې دغه سلور شپږ صحابه کرام دی مراد دي د یو قول مطابق بل علما وایي چې نه د دین دغه واقعي ته اشاره ده بعض علما وایي چې د دین هغه صحابه مراد دي چې هغه هجرت کړو او دوی د مکې نه هجرت وکړو حبشو دلالل الته چې کوم دا حبشو کې کوم بادشاہ هغه د دوی په وجه مسلمانوم شو دوی له عزت ورکو د دوی خیال وساتو د دوی احترام وکړو او د دوی ډیر قدر وکړو نو الله سوی لنبوئ انهم فی الدنيا حسنه خامخا زیب ورکو موږ دوی د په دنیا کې خیستا دوی کله هجرت وکړو الله ولال د خیسته زی ورکو بیا دویم قسم هجرت یو ځای کې بدعات کیږي التداغ نه سره هجرت وکي یو ځای کې فسق فجور کیږي گناہ کیږي دغه ځګون نه سګي هجرت کوي ابن القاسم او ابن العربی د دوی قول ذکر کړل تفسیر قرطبی د امام مالک رحم الله نه چې کم ځای کې د اسلاف بدی کیږي دا غوی بی حیايي کیږي هغه د رد بدل ویل کیږي د اسلاف نه مراد هغه سری هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي تابعین دي محدثین دي دغه خلقو د اسلاف ویل کیږي نو د دې وجنا د دې خلقو چې کمزه بیزدي هغه د کنزل داګي د غزینهم هجرت پکار دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ده مشکات دویم جل نقل کړه ده هغه ذکر کوي چې تاسو اتباع کوئ ک تاسو پچا بس دل کوئ هغه خلقو بس تک وږي چې هغه مړ دي د دین مراد بیا ذکر کوي چې هغه صحابه دي چې تاسو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اتباع وکي او په صحابه پس روان شي د صحابه اقتدا وکي د صحابه پس خپل زندگی داغوی په طرز باندې جوړه کړي نګي د دنیا باغ خلقو بسې چې هغه د پیسو د بار خرسيږي را خرسيږي کته زی برز یوزه بلزه او بیا ذکر کوي چې کمزه کې د قران او د حدیث مخالفت کیږي د هغه زینا هجرت کول کمزه کې حرام غالب وي د هغه زینا هجرت کول چې کمزه کې تعالی تکلیف رسی د هغه زینا هجرت کول لکه ابراهیم علیه السلام هجرت کړو تکلیف دا ورته ملاو شو موسی علیه السلام هجرت کړو د فرعون نور تکالیف رسیدل دغه شانتی نبی علیہ السلام او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی هجرت کړو زګه هغوی ته تکالیف رسیدل پنځم قسم چې کله یو ځای سره اوسي التهوا بدراشي او هوا به د بیماری لګي یا د هوا به خنه لګي نو بګار د غزین هم هجرت وږي زګه نبی علیہ السلام بس نه عرنیین دا خلق ولا غراغل وی دا الله رسول من دلته د هوا بد ده نبی علیہ السلام زی زنګل دلاړ شي اول دا غوخان دي دا غوي په او داسې زونه سکي اول توسيږي دغه شانتي د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې ابو عبیده ابن جراح دیو
اردن او شام دغه عراق دغه ځګونه کو عمر رضی الله تعالی عنہ حکم وکړو وته دارالخلافه دغه زینب بر یو طرف ته ویسا زګه دغه لګي د هوا خراب ده خلکو ته تکلیف رسی بیماریان کیږي نو دا هم جایز دی یو سړی د یو سیس طلب کوي دغه هجرت هم جایز دی دغه شاندي د علم د پاره هجرت هم جایز دی دریو مقاماتو دا مسجد نبوی ته مسجد اقصی او مسجد حرام ته هغه ته د صبر پنجت باندې تل دا هم جایز دي نو د دې وجنه د اته نه سیزونه چې د دې د سفر هغه سره جایز دي بلکې تفسیر قرطبی والا نه قسمه سفرونه ذکر کړی دي حج لا عمره لا علم لا یا د کاروبار حلال مال د ګټلو د پاره دغه شانتي د علم د پاره د جهاد د پاره نو د دې ټولو سيزون د پاره هجرت سره دا جایز دی نو په دې آیت کې دغه ته اشاره ده چې تاسو هجرت کوئ خدا الله د پاره کوئ تاسو له الله پاک باندې باندې ډیر صدر کوي ډیر سمرتبه او مقام بردا ملاويږي د دې وجنا الله پاک ویل نو بوي انهم فی الدنيا حسنه خامخا زیب درګم په دنیا کې خيستا ان شاء الله په خيسته لفظ کې بیا تفصیل له سبب ان شاء الله وای الله دې عمل توفیق لك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار वाह वाह जल्दी किया करते नूर गल नहीं ना